د پی ټی ای د طرفه یو نوی اپډیټ راغلی. دا اپډیټ د هغه کسانو دپاره دی د کومو کسانو سره چې د یو سیم نه سیوا سیماني او هغه خپل سیم بندوي، نو په دې کې نوی اپډیټ راغلی دی. موبایل نمبر خو د هر یو کس دی، خو د ځینې کسانو سره سیوای لکه په یو سیم شناختي کارت باندې چې دی 15 سیمان نوځي، نو یو سیم د دې د استعمال او د څلور چې دی دا د دې د استعمال نه، نو اکثر دی دغه سیمان چې دی دا بندوي. نو په دغه سیمانو کې چې دی نوی اپډیټ راغلی دی. کوم اپډیټ دی هغه ته په دې ویډیو کې خو هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي نه تاسو راخلی مخکې شیر کوئ. نو د پی ټی ای د طرفه چې دا کوم اپډیټ راغلی دا د ټول لپاره په دې باندې دی. اکثر ځینې کسان په اپډیټ نه پوه، نو چې په یو ځای کې ته روپۍ غواړي نو دې بیا هلته کې غویمه جوړه کړې وي دا روپۍ چې دي دا ستا حق نه دی. نو اوس د پی ټی ای د طرفه چې دا کوم اپډیټ راغلی هغه وایي چې تاسو خپل سیم بندوئ، نو په هغې به ستاسو نه 200 روپۍ چې دي دا به کټ کېږي، دا به حکومت ته ځي. لکه 200 روپۍ چې دي دا به حکومت ته ځي. خو په دې کې بیا هم یو شرط دی. دا شرط دا دی چې په شپږ میاشتو کې دننه دغه سیم تاسو بندوئ، نو ستاسو نه به 200 روپۍ کټ کېږي. که د شپږو میاشتو نه د دې سیوا ورځې شوي د دغه سیم، نو بیا 200 روپۍ چې دي په هغې نه راځي. اوس یو کس ته نوی سیم راویستلو او هغه وایي چې زه دا سیم چې دی دوباره بندوم، نو چې ته یې بندوې نو د هغې به ستاسو نه 200 روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. که د شپږو میاشتو نه د دې سیوا ورځې شي او ته یې بندې، نو د هغې چې دی روپۍ نشته. بل دا قانون چې دی دا به د 1 جنورۍ نه شروع کېږي. زیاتکر کسان بیا کم کوي وایي موږ خو خپل سیم بند کړو، زموږ نه دا روپۍ چې دي نه دي اخیستي. نو دا قانون چې دی دا به د 1 جنورۍ نه چې دی دا به شروع کېږي او دغه 200 روپۍ چې دي دا به حکومت له ځي. نو کومو کسانو چې په نوم باندې زیات سیمان دي او تاسو یې بندوئ، که د دسمبر د میاشتې نه تاسو مخکې بند کړئ یا په دسمبر په میاشت کې تاسو بند کړل، نو د هغې به ستاسو نه روپۍ چې دي دا به نه اخلي. خو که په جنورۍ نه اخوا تاسو بندول، نو د هغې به ستاسو نه 200 روپۍ چې دي دا به بیا کټ کوي. د هغه سیم به کټ کوي چې تاسو په شپږ میاشتو کې راایستلی، په شپږ میاشتو کې دننه بندوئ، نو د هغې به نن 200 روپۍ کټ کېږي. که د هغې کال یا 2 کاله شوي یا د شپږو میاشتو نه سیوا شوي، نو د هغه سیم چې دی ستاسو نه به روپۍ نه اخلي. ځکه اکثر ځینې کسان د لږو ورځو دپاره سیم راوکاږي او هغه بیا بندوي. نو که تاسو سیم بندوئ د هغې به نن 200 روپۍ کټ کوي. دغه شانتې که دوکاندار نه جدا روپۍ پسې حالي، نو د هغه پسې جدا هغه روپۍ. خو د حکومت د طرفه چې دی 200 روپۍ به ستاسو نه د یو سیم چې دی دا به کټ کېږي. نو که یو دوکاندار ستاسو نه حالي، اکثر یاره ځینې کسانو اشنایانې، نو هغه وایي دا زموږ سره ناجایزه وکړه او دا روپۍ چې دي داسې واخیستل. نو دا یو نوی قانون پاس شوی دی چې اوس په 200 روپۍ چې دي دا به ستاسو نه د سیم د بندېدو چې دی دا به ستاسو نه اخلي.